بلکې د ټولو خلاصه ده چې څومره آسماني علوم دنیا ته راغلي د ټولو آسماني علومو خلاصه قرآن مجید کې موجود دی. وتفصیل كل شيء او تفصیل د هر شی دی، وهدى او هدایت دی، ورحمة او رحمت دی لقوم یؤمنون د هغه خلقو دپاره چې دوی ایمان وروړي. څنګه چې د حضرت یوسف علیه السلام واقعه تفصیل سره ذکر شو او د هغې خلاصه بیا آخره کې دا بیان شو چې حضرت یوسف علیه السلام ژوند ابتدا نه انتها پورې پیغام یې دا ورکړو چې انه من یتقي ویصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنین. دو صفات یوسف علیه السلام او نورو پیغمبرانو کې وو. دا صفات چې کوم انسان کې پیدا شي بس هغه کامیاب دی. یو دا انه من یتقي ویصبر، چا چې تقوا اختیار کړه او د صبر نه کار واخیست. نو تقوا دې ته وایي چې د هر قسمه منکراتونه او د محرماتونه او د حرامو نه ځان بچ کول، خپل نفس سره جهاد کول، ګناهونو پرېښودل، وذروا ظاهر الاثم وباطنه، پرېږدئ ظاهري ګناهونه هم او باطني ګناهونه هم. هغه ګناهونه چې کوم موږ په ظاهره باندې کوو، هغه ګناهونه کوم په خلوت او په تنهایي کې په پټه باندې کوو، هغه ټول ګناهونه پرېښودل دې ته چې تقوا ویلی شي. او یو لمحه په دې تصور سره تېرول چې الله جل شانه ما ویني، رب کائنات چې دی هغه ما ګوري. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، چېرته چې درې کسان وي څلورم په هغوی کې الله جل شانه موجود وي، او چېرته پنځه وي شپږم په هغې کې موجود وي. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، د دې نه زیات وي کم وي الله تبارک وتعالی چې دی په هغه محفل کې په هغه مجلس کې موجود وي. خاص کر په تنهایي کې په خلوت کې یو حدیث پاک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې قیامت پر ورځ به خلک داسې نیکۍ راوړي، دومره کثرت سره به نیک اعمال راوړي چې هغه د غرونو عمره به وي، خو د هغوی هغه نیکۍ د شګې ډېرې په شان کې به والوځي، ختم به شي. فکانت هباء منثورا. صحابه کرامو عرض وکړو چې یا رسول الله د دې وجه به څه؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې دا دوی به په خلوت کې په تنهایي کې به داسې ګناهونه کوي چې د تنهایي هغه ګناهونو په وجه باندې د دوی ټول نیک اعمال به ضایع کېږي. اوس که لږ ساعت دپاره موږ تاسو تصور وکړو، سوچ وکړو، دا حدیث پاک مخې ته کېږدو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه زمانه کې د صحابه کرامو خیر القرون چې براه راست به فرشتې راکوزېدل، حضرت ابوبکر صدیق باندې، حضرت عمر باندې، حضرت عایشه صدیقه باندې، صحابه کرامو باندې سلامونه پیش کول د الله جل شانه. هغه نوراني ماحول کې او هغه خیر القرون بهترینه زمانه کې د دې تصور چا کولی شو چې یاره یو انسان په تنهایي کې به داسې ګناه وکړي چې د ټول اعمال به ضایع کېږي؟ چا دې تصور نشو کولی. نه د دغه فحاشۍ هغه اوزار او اسباب هلته موجود چې کوم اوس موجود دی. دا په حقیقت کې الله رب کائنات د خپل محبوب پیغمبر په زبانه مبارکه باندې موږ او تاسو دپاره دې دور دپاره چې نن د هر مشر او کشر د عام او د خاص په لاس کې دغه انټرنیټ دی، دغه موبایل دی او دغه خلوت ده او دغه تنهایي ده. نن چې یو نوجوان هغه په کمبله کې دننه، په بستره کې دننه، په خلوت کې او په تنهایي کې پروت وي، سوای د الله نه بل څوک لیدلو کتلو والا نشته. نو په دې حالت کې چې کوم ګناهونه مونږ نه کېږي، کوم حرام شیزونه مونږ کتل کوو، اورېدل کوو او ګورو او شیر کوو، مخکې خلکو ته رسو، نو دا زموږ ستاسو ټول اعمال ضایع کوي، سوځوي، ختموي. دغه وخت دپاره نبي علیه السلام وفرمایل چې کله خلوت کې د انسان ګناهونه دومره شي چې هغه د ده ټول نیکۍ او نیک اعمال ضایع کېږي یا وي. نو ډېر محتاط اوسېدل پکار دی. دغه طاغوتي فتنې دی، دجالي فتنې دی، قرب قیامت دی چې څومره نیک اعمال موږ او تاسو نه کوو، هغه دجالي او طاغوتي او شیطاني قوتونه هغه نیکۍ موږ او تاسو نه ضایع کوي. په دې صورت کې زموږ نظر غلط استعمال شي، حرامو کې استعمال شي، او زموږ غوږونه په حرامو کې استعمال شي، زموږ ژبه په حرامو کې استعمال شي. نو لہذا د یوسف علیه السلام د دې واقعي او د سوره یوسف خلاصه دا ده چې انه من یتقي ویصبر، چا چې تقوا اختیار کړه یعنی خپل ځان د حرامو نه بچ ویصبر او صبر نه کار واغست، په هر غم باندې صبر وکړو، په مصیبت باندې صبر وکړو او نفس
هغه په نیکو اعمالو باندې صبر کو نیکو اعمالو باندې چې هغه مداومت اختیار کو د ګناه نه خپل نفس چې هغه صبر کو نو ان الله لا يضيع اجر المحسنين الله جل شانه د نیکو کارو خلقو اجر چې هغه نه ضایع کوي د نیکانو خلقو اجر الله تبارک وتعالى چې هغه نه ضایع کوي اخر کې دعوت الى القران دی قران کریم داسې کتاب دی چې وتفصیلا لكل شيء د هر شی تفصیل پدې کې موجود دی د دنیا او د آخرت د کامیابی راز پدې کې موجود دی عمده هدایت دی عمده رحمت دی چې کله امت د قران مجید چاته ورزولې د ذلت او رسوایی سره مخ دی او د دې امت بیا د نجات او بیا د راوچتېدو او بیا د مستحکم کېدو او د دنیا او د آخرت د عزتونو راز کلام الله سره تړل شوی دی قران مجید سره تړل شوی دی شپه ورځ د قران مجید زده کول په دې باندې عمل کول او د قران مجید د زده کړې لپاره وخت وستل دا بیا د امت لپاره د عروج او د ترقۍ ذریعہ جوړېږي وما ارسلنا او ندر گلیمونگا من قبلك کان وړاندې الا رجالا مگر سړي نوحي اليهم چې وحي کور لګلمونگا اویتا من اهل الكتاب من اهل القرى تکلی ولونا تکلی وسلل پر افلم يسيروا پس ایان د ګرځلې په الارض پسمکه کې فينظروا چې کتلې کیف کان چې څنګه شو عاقبه الذين انجام د او خلقو من قبلهم چوڑان دوینو ولدار الاخرة ومن القور د آخرت خير بهتر دی للذین اتقوا اغد پارکمو چې پرزګاری وکړو افلا تعقلون فسيتاس عقلنا لري حتى تدري اذا استيأس الرسل کله چې نا امید شول پیغمبران وظنوا او دوی ګمان وکړو انهم قد كذبوا چې دوی دروژن وګڼل شو جاءهم نصرنا راغي مدد زمونږه فنجيان پس لاسه ورکوي شول من نشاء او چاته چې موږ غواړو ولا يرد بأسنا او نشل لكي زمون عذاب عن القوم المجرمين د قوم د مجرمانو خلقنا لقد كان يقينا في قصصهم ناوي بقصوكي عبرة لأولي الألباب عقل مند دپارا عقل مند خلق دپارا ما كان حديثا ندد قرآن خبرا يفترى دروج شويدي ولكن تصديق الذي لكن تصديق دي دهقص بين يديه شدنا وران دي وتفصيل كل شيء او تفصيل لهر شيء وهدى او هداية دي ورحمة او رحمة دي لقوم يؤمنون او خلق دپارة ايمان روڑي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.